شیطان د خپل وړو شیطانانو مجلس کوي او شیطان باقاعده اعلان کوي او وای چې کوم انسان من اخذل اليوم مسلما البسته تاج، وای چې کوم انسان په نن ورځ کې د ټولو نه مردار کار یو مسلمان سره کو، یو مردار کار کې اخته کو، وای دغه شیطان ته به زه تاج په سر کوم. نو یو شیطان ولراشي وای جی لم ازل به حتی طلق امرأته، وای جی ما خو نن یو ناشنا کار وکړو، یو سړی مې دومره غصه کو او یو سړی مې دومره تیش او غصه کې راوستو چې ښځه یې طلاق کړه. نو ښځه طلاقول دوه قومونه دې سره تباه کېږي، بچي ورسره تباه شي، څومره لویه ګناه ده. هغه ورته وایي چې دا کار دی وکړو، نو ورته وایي فیقول یوشک ان یتزوج، وایي مړه کار خو دې غټ کړی دی، خو کېدای شي به بل واده وکړي، دې ښځې سره به بیا نکاح وکړي چې کومه جایز طریقې بیا به ورسره نکاح وکړي. نو کار خو دې کړی، خو دومره غټ کار نه دی. بل ورته وایي لم ازل به، وایي چې زه لګیا ما او ما دغه حق والدیه، ما هلکانو نوجوانانو هغه مې په دې کې اخته کړه چې د مور پلار نافرماني شروع کړله، او د نو مور پلار نافرمانه داسې دی چې د شب قدر کې هم د دعا نه قبلېږي، چې لیلة القدر ته راپاڅېدلی هم دعا یې نه قبلېږي. وایي ما خو دا کار وکړو، وایي هاو دا خو دې ښه کار وکړو، خو یوشک ان یبرهما، خو کېدای شي وروسته مثلا بیا دا سم شي او د مور او پلار تابعدار شي، چې روزه ولګوي، عالم سره کینی، د مشر خبرو وایي معافي به وغواړي. نو وایي دومره غټ کار دې نه دی کړی. بل ورته وایي لم ازل به حتی اشرکا، وایي جی ما یو عجیبه کار وکړو، یو مسلمان مې مشرک کو، کفر ته مې واړو. نو فیقول انت، وایي ته خو تی که نه، انت تا سم کار وکړلو، خو بیا هم ورته تاج په سر نه کي، ځکه د ویلو چې زه به داسې چې د چا د ټولو نه غټ کار وکړو تاج ورته په سر کومه. نو کفر نه غټ کار خو نشته. ورته انت شاباسي خو ورکړو، یار ته خو تی ډېر اعلی کار دې کړی دی. یو کس ورته وایي لم ازل به حتی قتل، فیقول انت ویلبسه التاج. بل ورته وایي جی ما یو سړی دومره برنګېخته کو او دومره مې عزتمندو راوپارو چې هغه بل مسلمان ورور یې ووجلو، وایي ته د ټولو نه اعلی او هغه تاج راوالي د قاتل په دې سر باندې کېږي. اوس انسان ذهن کې راځي چې شرک خو د دې نه غټه ګناه ده او هغه ته تاج په سر نه کو. اصل کې شرک ذاتي شی دی، یو کس چې عزتمندو شرک وکړي بس هغه د هغه ذات پورې محدود ده، همدا به جهنم ته ځي. او کم انسان چې قتل وکړي نو د قتل د وجې نه قومونه راپاسېږي او ملک چې کوم د افتراق او انتشار جوړ شي، خلک بدله علي، ځکه هر سړی د خپل قاتل بدله، د خپل مقتول بدله علي. نو یو انسان قتل وکړي، نور کسان راپاسېږي، څوک ګاډي وسوځوي، څوک دکانونه وسوځوي، څوک یو شی څوک بل شی وکړي، او بیا هغوی چې د چا نقصان وشي هغوی راپاسېږي د دې نورو نقصان وکړي. څوک د فوج نقصان کوي، فوج راپاسېږي عوامو ته چې کوم دی نقصان رسوي. نو دې سره یو لوی ګړبړ جوړ شي، نو امت ته او علاقې ته او سټیټ ته چې قتل څومره نقصان رسوي، شرک یې موته نه رسوي. دی وایي مشرکان مسلمانانو ملکونو کې اوسېږي، مسلمان د مشرکانو په ملکونو کې اوسېږي، دې باندې اسم مانعت نشته. خو قاتل د دنیا په یو ملک کې به څوک نه پرېږدي. وایي دا سرکشه دی،